اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. عموما مسله داسې د عموما خلک داسې کوي نن سبا کیسه هم دغسې روانه ده چې د وظایفو تپوسونه خلک کوي دا وظیفه چې وکړم نو څه به راته میلو شي دا وکړم د کورونو د اختلاف دپاره به د اختلاف ختم شي جنګ جګړه ختم شي کار روزګار راته میلو شي کاروبار کې برکت نشته دا دې لپاره کوم وظیفه وکړم او عمدک کس بنیادی طور دا خبرې ښې دي ټولې ښې وظایف هم کول پکار ذکر اذکار هم کول پکار د ټول نه لوی ذکر د ټول نه لوی وظیفه قرآن دی مونځ دی سړی بنیادي طور مونځ ته رانږدې نه شي مونځ نه کوي نو یقینا دغه وظایف په کار نه کوي یا به ډېر کم هغه شان کار به نه کوي څنګه چې په کار لکه شان سړی قرآن نه وایي قرآن ته نه رانږدې کېږي به خدای ته څنګه نږدې شي لکه شان حدیثو ته نه رانږدې کېږي نو وایي ټیک ته وظایف هم کول پکار دي خو توجه لومبنې قرآن ته ورکول پکار دي وظایف هم کول پکار دي او مونځ ته توجه ورکول پکار دي نو ټول کارونه به خدای سم کړي د دنیا او د آخرت او که موږ دغې ته توجه نه کوو قرآن ته توجه نه کوو مونځ ته نه کوو احادیثو ته نه کوو نو بیا به راته میلو شي چې څه غواړو یا چې وظایف کو خو ډېر به هغه په کمزورتیا سره یا وغیره نو په کار دا دی چې مونځ طرف ته متوجه شو قرآن طرف ته الله یې توفیق راکړي